بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبوا قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم لا يفطر. بل روایت ہے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سره چې هغه د پوندو خیال ساتي د غي نگرانی کوي او د مسکینانو او غریبانو در الله رب العالمین دومره اجر او ثواب ورکړي پشان د مجاهد فی سبیل الله پشان د هغه چې اجر ورکړي چې د الله په لار کې جهاد کوي. او ابو هريره وی زما خیال داوم دی چې رسول الله دې ویلي دي چې د الله دومره ثواب ورکړي لکه د عبادت تولاړ دی او سستی نه کوي. همیشه د پاره عبادت ته څه دی ولاړ دی سستی نه کوي. او بشان د هغه روزدار دی چې هغه روزه نه ماتوي، یعنی روزي ډېرې دي. دا ثواب چې روزه سړی ټول عمر روزه نیسي روزه ماته نه کوي، روزه نه ماتوي، یعنی په دې کې کوم دینو چوټي نه کوي. یو سړی عبادت کوي، عبادت ته ولاړ دی او په عبادت کې سستی نه کوي. او بلدار دریم ثواب ادارې چې مجاهد فی سبیل الله دې د الله په لار کې جهاد کوي. دې دریو وانو چې الله رب العالمین کوم اجر ورکړي نو دا الله رب العالمین هغه سړي له ورکړي چې د کونډو او د مسکینانو خیال ساتي، د غریبانو او هغه چې کوم دینو د هغه نگرانی کوي. لکه مسکینم به وسره کونډه چې دنو هغه به دره ده او هغه چې کوم دینو محتاج ده او دې د هغه خیال ساتي، د هغه ضرورت هغه چې کوم دینو پوره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دریو وانه عبادتو چې څومره ثواب دی الله رب العالمین دې په دې یو عبادت باندې دا ټول اجر او ثواب سره هغه ورکړي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ددن روایت دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه قال دی فرمایي چې اسای علی الارمله نگران او کوشش کوون کې او حاجت پوره کوون کې د کونډو او د مسکینانو کل مجاهد فی سبیل الله پشان دا غشاده چې د الله په لار کې jihad کوي. واسبه زما په داخل عالم دی قال وکالقائم الذي لا يفطر پشان دا هغه ولال دی چې هغه سستی نه کوي، وکالصائم لا يفطر او پشان دا هغه روزدار دی لا يفطر چې هغه روزه نه ماتوي. الله رب العالمین دې امر کوي. ربنا ظلمنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك